بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګڼو کتونکو د پروګرام اشاره دستور سره زیم سیار علی شاه پروګرام کې ما سره ملګرتیا کوي د ما کو هوست رشید صافی صاحب. تاسو هم هرکلی ګورئ رشید صاحب. ډېره مهرباني. نن پروګرام زموږ چې کوم موضوع ده هغه د پاکستان حکومت لخوا چې کومه فیصله شوې وه چې ملک پاکستان کې چې کوم په غیر قانوني توګه میشته غیر ملکیان دي د هغې د ملک نه ویستو د هغې فیصله وه، د هغې تاریخ ختم شو. نن دویمه ورځ ده، د هغې خلاف کریک ډاون شروع شوی. د ټول نه زیات په دغې کې چې کوم کریک ډاون شوی دی هغه په افغان چې کوم غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې ژوند کوي د هغې خلاف کریک ډاون دی. د دغې مسلې د وجې نه یا د کریک ډاون د وجې نه ځینې داسې خبرونه دي چې د هغې خلاف زیاتې کېږي، زوروري کېږي په مختلف ځایونو کې. پاکستان لخوا دغه موقف دی چې دا هغه خلق دی چې چا سره هیڅ قسمه قانوني اسناد نشته، دا د پاکستان حق دی، د پاکستان د قانون مطابق چې کوم دی نو د دې سره چلن روان دی. د دې چونکې دا ډېره اهمه موضوع ده او دا تړلې ده د داخله وزارت سره. نن موږ سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې موجود دی نگران داخله وزیر سینیټر سرفراز بگٹی صاحب. رشید صاحب تاسو کچھ شروع کرے بگٹی صاحب. میرے خیال میں بگٹی صاحب کا بہت قیمتی وقت ہے اور بہت شارٹ نوٹس پہ انہوں نے مہربانی فرمائی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین سے زیادہ ان سے ہم سنیں. السلام علیکم بگٹی صاحب. وعلیکم السلام صافی صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ پشتو چینل پہ مجھے بار بار لینا ہے بیکاز ہمارے یہ جو ایک ایشو ہے جی یہ اس طرح کا ہے کہ اس پر پشتو چینل میں بات کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل، ہم نے بھی یہ آواز صحیح نہیں ہے، مجھے واپس آ رہی ہے، کائنڈلی اس کو ٹھیک کرائیں. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب، یہ آواز کا مسئلہ حل کرے، ایکو کا مسئلہ جا رہا ہے بگٹی صاحب کو. اور آپ بالکل، ہم نے بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ سے ہم سنیں، اور جو مسئلہ ہے اسپیشلی جو غیر ملکی ہے پاکستان میں تارکین وطن، اس میں ایک بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. اور خیبر نیٹ ورک جو ہے ایک پاپولر نیٹ ورک ہے کراس دا بارڈر بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی، تو آپ کی آواز بہت ضروری ہے. ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، یہ جو دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہوا ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ حلقوں میں، یہ بات ہے کہ بہت زیادہ سختی دکھائی دی جا رہی ہے اور پکڑ دکڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مزید بھی ہو رہی ہے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے یا جو آپ کی وزارت ہے، اس میں انسانی حقوق کا اور ایک پڑوسی ملک جو ہے جو زیادہ متاثر ہو رہا ہے، ان کی ڈگنیٹی کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے؟ میں اس میں بحث میں نہیں جاتا، وہ ہم نے آپ سے سن لیا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور ایک ضرورت ہے ان غیر ملکی پناہ گزینوں کو واپس بھجوانا. دیکھیں صافی صاحب، پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ جو ہے وہ کسی بھی انلیگل فارنر کے ساتھ نہیں ہوگی جن کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. آج بھی میں نے اس پر میٹنگ کی جس میں چاروں آئی جی صاحبان، چاروں چیف سیکرٹری صاحبان، ہوم سیکرٹری صاحبان، گلگت بلتستان، ہم نے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی اور نیچے تک یہ میسج دیا ہے اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جو اس کیڈر کا جو افسر ہوگا رسپانسبلٹی اس پر عائد ہوگی اور ہم اس کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے. مقصد انٹینشن کوئی ہیٹڈ تو نہیں ہے، انٹینشن کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کسی سے کوئی نفرت کی بنیاد پر ہے. افغانستان کے لوگ، افغانستان کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ہم صرف اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں کہ چار دیواری کے اندر اگر کوئی دیوار سے پھلانگ کے آئے تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ باہر چلے جائیں اور بیل بجا کے آ جائیں. تو یہ تو ہمارا حق ہے. باقی جہاں تک یہ مس ہینڈل کی بات ہے، مین ہینڈل کی بات ہے، بدتمیزی کی بات ہے، اکا دکا شکایتیں آئی ہیں کہ آج پہلا دن تھا، ان کو اسی وقت ایڈریس کیا گیا ہے. مزید بڑی سختی سے تاکید کی گئی ہے. پھر ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے، ہیلپ لائنز بنائے ہیں، کسی کو ایشو ہوتا ہے وہ ہم سے بات کرے. ہم نے ایک ریپس بنائے ہیں، فوکل پرسن ہیں اس پلان کے چاروں صوبوں میں، پھر ایم او آئی میں. پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک افغان باشندہ جو ہے اس کو بھی حصہ بنایا ہے کہ وہ جو سفیر صاحب آج میرے پاس آئے تھے وہ اپنا ایک نمائندہ دے کے گئے ہیں کہ وہ نمائندہ ہمارے فوکل پرسن کے ساتھ 24/7 رابطے میں رہے گا تاکہ جو افغان سٹیزنز کوئی ایسی چیز جو وہ ایکسیسیبل ہوں ان کو بتائیں تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا ایڈریس کر لیں اس کو. جی اچھا بگٹی صاحب، یہ ایک سوال آپ نے، یہ آج افغان سفیر جو تھے ناظم الامور یہاں پہ ان سے ملاقات کی ہے،
اس میں انہوں نے ایک بعد میں جو انہوں نے بیان جاری کیا اس میں آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ افغان جو یہاں پہ تھے سیٹلڈ تھے, ان کی یہاں پہ بزنسز تھے, پراپرٹیز تھی, وہ اپنا سرمایہ کیسے لے کر جا سکتے ہیں. کوئی انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان جو حکام ہے وہاں پہ بارڈر پہ, وہ ان کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, اس سے زیادہ جو ہے افغانستان لے کر جانے کی اجازت نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے آپ نے ان کو کیا شورٹی دی ہے, اور کتنے پیسے وہ یا کتنا سرمایہ وہ لے کے جا سکتے ہیں جو یہاں پہ وہ اپنی پراپرٹی وغیرہ بیچ رہے ہیں؟ یا انہوں نے ایک اور بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو یہاں پہ ان کے پراپرٹیز ہے یا باقی دیگر اس طرح کے کاروبار ہے, اس کو وہ کیسے وائنڈ اپ کرے, اگر وہ یہاں پہ نہ ہو بعد میں کرے, تو اس کا کیا میکینزم آپ کا, ان کے ساتھ کوئی شورٹی دی آپ نے؟ دیکھیں, سب سے بہتر میکینزم تو یہ ہے کہ وہ جائیں اور وہاں سے اپنا پاسپورٹ بنوائیں, ویزا اپلائی کریں, ہم ان کو بزنس ویزا دیں گے, ہم ان کو ورک ویزا دیں گے, وہ آئیں یہاں پر کاروبار کریں, ہمارے نیٹ اس کا حصہ ہوں, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں. ہماری سوسائٹی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو گرو کریں, بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کریں. دیکھیں رشید بھائی, ہم ویسٹ کو ویلکم کر رہے ہیں, ہم چائنا کو ویلکم کر رہے ہیں, ہم گلف کو ویلکم کر رہے ہیں, تو افغانستان تو ہمارا بھائی ہے, ہم اس کو کیوں نہیں ویلکم کریں گے؟ وہ آئے اور قانونی طور پہ ہمارے ملک میں رہے, جیسے کہ وہ دبئی میں افغانی بھائی ہمارے بزنس کر رہے ہیں, ہمارے افغانی بھائی انڈیا میں بزنس کر رہے ہیں, ہمارے افغانی بھائی جو ہیں وہ چائنا میں بزنس کر رہے ہیں, جاپان میں بزنس کر رہے ہیں, اور جگہوں پر کریں, تو اسی طرح پاکستان میں کریں. ہمارا مطالبہ تو صرف اتنا سا ہے کہ آپ لیگل سٹیٹس ایکوائر کر لیں, آپ لیگل کر لیں اپنا کاروبار, آپ اپنا لیونگ سٹیٹس جو ہے جو آپ رہ رہے ہیں اس کو لیگل کر لیں. یو آر آلویز ویلکم, ہم کیوں نہیں ان کو انکریج کریں گے؟ جی میر صاحب, یہ پوچھنا ہے کہ پہلا جہاں تک آپ کا دوسرا سوال جو پیسوں کی بات تھی, جی 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 پلیز آپ کنٹینیو کریں. اس کے بارے میں ہماری پہلی پالیسی تو یہ بنی تھی کہ ہم 50,000 روپے ان کو الاؤ کریں گے, پاکستانی روپیز میں یا افغان کرنسی میں وہ لے کے جا سکتے ہیں. اب آج میرے پاس وہ آئے تھے ناظم الامور جو ہیں آپ کے, ان کو میں نے کہا ہے ہم اس پر دوبارہ بیٹھیں گے. دیکھیں یہ پالیسیز جو بنتی ہیں یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہم دوبارہ بیٹھیں گے اگر ہماری اکانومی کو سوٹ کرتا ہے. ہمارے پاکستان, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو پاکستان اور پاکستانی ہے, اس کے بعد میرے لیے اور کوئی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں, اس کے بعد پاکستان کا انٹرسٹ ہے, اس کے بعد پھر میرا کوئی ہمسایہ ملک ہے, کوئی میرے دوست ہے, کوئی مہربان ہے. تو ہم نے اس پہ دوبارہ بیٹھیں گے. اگر اس پہ ہمارا کوئی میکنزم ڈرائیو ہوتا ہے, اگر ہماری اکانومی کو فرق نہیں پڑتا تو ہم 50,000 سے اوپر الاؤ کر دیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم نے 50,000 تک کا کیا ہوا ہے. اب اس پر وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کا انتظار ہے, وہ 1-2 دن میں کیبنٹ بلائیں گے تو اس کیبنٹ میں اس کو ڈسکشن کر کے پھر اس کو دوبارہ لے کر آئیں گے. جی میر صاحب, یہ پوچھنا تھا پہلا مرحلہ کتنا کامیاب رہا ریاست پاکستان کی نظر میں, اور یہ دوسرا مرحلہ جو آج سے سٹارٹ ہے اس کی کامیابی کے آپ کے نظر میں کیا چانسز ہے؟ اور یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی غیر ملکی پناہ گزین ہے جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے, یہ آپ کب تک یہ آپریشن کلین اپ اگر ہم اس کو کہیں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ آپ کی نظر میں کیا آپ نے مائل سٹون اس کے لیے سیٹ کیے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ختم کریں گے. اور اس میں جو افغان سائٹ سے جو ایلیگل فارنرز یہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ چاہے افغانستان کے ہوں چاہے کہیں اور کے ہوں, کیونکہ اب زیادہ تعداد کیونکہ افغانی بھائیوں کی ہے تو اس لیے پھر ہم برازیلینز ہوتے تو ہم برازیل کا نام لیتے, اب ہیں افغانی بھائی تو افغانیوں کا ہی نام لیں گے. تو اس لیے پھر جو ہمارے بھائی ہیں وہ میرا خیال ہے خود بھی تعاون کر رہے ہیں, والنٹری ریٹرن بھی بہت زیادہ ہے. والنٹری ریٹرن کو ہم آج بھی انکریج کر رہے ہیں کہ خود جانا چاہتا ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسے آج بہت سارے تھے, ہم نے آپ کے توسط سے میں سب بھائیوں کو بتاؤں کہ ہم نے جو ہمارے فنگر پرنٹس ہم نے لینے تھے, تھم امپریشنز لینے تھے, ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا اس میں ہم نے خواتین کو اور 14 سال سے نیچے بچوں کو ایگزمپٹ کر دیا تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے, وہ جلدی جلدی جا سکیں. اور ہر گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی, اس کو ہم نے سنیپ چیکنگ پہ کر دیا, جس کا ہمیں چاہے گا کہ ہمیں شک ہوگا 2-4 گاڑیاں ہم چیک ضرور کریں گے گھنٹے کے اندر, لیکن اس سے زیادہ ہر گاڑی چیک نہیں ہوگی. سیکیورٹی کی سچویشن کس قدر یہ بہتر ہو سکے گی؟ جو آپ کا یہ جو خیال ہے کہ یہ جو غیر ملکی یہاں پہ مقیم تھے جو انڈاکومنٹڈ تھے, ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھے, ان کے جانے سے آپ کی نظر میں کیا جو ہمارا انٹرنل فیکٹر ہے
ہم یہ بھی اس بات کو تسلیم ہمیں کرنا پڑے گا کہ صرف غیر ملکی ہماری جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے اندر ہماری صفوں میں بھی فیسیلیٹیٹر موجود ہے. تو آپ کی نظر میں بہتری کے کتنے آثار ہے، اور جو افغانستان کے کچھ حلقوں سے زیادہ ریئیکشن کا جو اظہار کیا جا رہا ہے، تو وہاں سے جو دراندازی کے خدشات بھی بڑھ سکتے ہیں اس کے ریئیکشن میں، تو اس کی تدارک کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے صافی صاحب، بات اتنی ہے کہ ہم نے یہ جو پالیسی اپنی بنائی ہے وہ اس کو دیکھ کے نہیں بنائی ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا ٹیررزم. دیکھیں، ٹیررزم میں افغان باشندوں کا کردار ضرور ہے. دیکھیں، 24 میں سے 14 بم دھماکے جو ہیں سوسائڈل، وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کردار ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا سول ریزن. ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے، پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے. ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ جو مرضی کریں. ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے بارڈر سیکیور کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک نارمل ملک ہونا مرضی کریں، ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے بارڈر سیکیور کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک نارمل ملک ہونا چاہتے ہیں. دنیا کے کس کونے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ داخل ہو بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے وہ ایک پار سے دوسرے پار چلا جائے؟ تو ہم اس کو ان ہاؤس ٹھیک کریں. جی، اس میں اسٹریٹ کرائم میں فرق پڑے گا، لا اینڈ آرڈر میں فرق پڑے گا، پر اگر یہ کہنا کہ دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہوگی تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اچھا، یہ بگٹی صاحب، یہ جو کچھ افغان یہاں پہ تھے اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈز تھے اور اس پہ انہوں نے پراپرٹیز وغیرہ لیے، اس کا پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ ان کے آئی ڈی کارڈ ریووک ہوں گے، اور اس کا پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ مطلب یہ بھی ایک ہے کہ انہوں نے پہلے یہاں پہ پیسے لگائے، 2 نمبر طریقے سے انہوں نے پاکستانی جو آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ تھے وہ ایکوائر کیے، پھر اس پہ انہوں نے پراپرٹیز لیے، بزنسز بھی کھڑے کیے، اس کا بعد میں کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ اینٹی تھیفٹ جو ہے یہ اٹ سیلف ایک بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے نادرا میں یہ جو ایشوز ہوئے اور بہت سارے ایسے کارڈز بھی بن گئے، بہت سارے پاسپورٹس بھی بن گئے. دنیا میں بہت ساری جگہوں پر پاکستانی فیک پاسپورٹس جو ہیں یا آئیڈینٹی تھیفٹ والے پاسپورٹس جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ الٹیمیٹلی ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ دیکھیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک سٹیج تو ایسی لازمی آئے گی کہ جب ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، چاہے وہ افغان نیشنل کارڈ ہولڈر ہے، پی او آر کارڈ ہولڈر ہے، ریفیوجی سٹیٹس ہے، تو وہ ہوگا جو ویزا لے کر آئے گا. کیونکہ اب ان کے ملک میں امن ہے، ان کے ملک میں خانہ جنگی نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں جائیں اور ہمیں ہمارے ملک میں بسنے دیں. تو پراپرٹیز کی جہاں تک بات ہے، ظاہر ہے ان کی پراپرٹیز ان کو لیگل کرنی پڑیں گی، جو پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کرنی پڑیں گی، نہیں تو پھر ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو کنفسکیٹ کرے گا. میر صاحب، یہ بتائیے گا، کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے کہ پاکستان نے 40 سال جو انصار بن کے ایثار کا مظاہرہ کیا تھا افغان مہاجرین کے ساتھ، یہ چند مہینوں میں نگران حکومت اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کے یہ جارحانہ انداز، نو ڈاؤٹ آپ نے جس طرح کہا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو خودکش حملے ہوئے، جو سبی، جو پشاور، جہاں بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے جس میں افغانیوں کے ملوث ہونے کے شواہد بقول آپ کے ریاست کے پاس وہ موجود ہے. لیکن یہ جو 40 سال کا جو ہم نے ایثار دیا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پے در پے اور درادر جو اقدامات ہو رہے اس سے مستقبل قریب میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، بات اتنی ہے، یہ بات آپ نے درست کہی کہ 40 سال تک آج تک دنیا کے کسی ملک میں اتنا مہاجرین کو نہیں رکھا گیا اور فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. آج بھی ہم مہاجرین کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، آج بھی تو ہم ریفیوجیز کو کچھ نہیں کہہ رہے، آج بھی تو ہم صرف ان لوگوں کے اگینسٹ جا رہے ہیں جو اللیگل ہیں. اور اگر جب اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آئین کے تحت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. آئین ہم کو اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو ہم نے ایک روڈ میپ سلیکٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کا فیوچر کا روڈ میپ ہے. جب پاکستان ایک ہارڈن سٹیٹ ہوگا، پاکستان میں سمگلنگ نہیں ہوگی، پاکستان میں کوئی اللیگل فارنرز نہیں ہوں گے، اللیگل ایلینز نہیں ہوں گے، پاکستان میں بارڈر سیف ہوں گے، تو یہ ہم ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی آنے والے جو ہمارے حکمران ہوں گے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ وہ اس کو کنٹینیو کیوں نہیں رکھیں گے. یہ پاکستان کے لیے بہتر چیز ہے. جی میر صاحب، یہ جو ونریبل یہاں پہ پناہ گزین ہے، جس طرح جرنلسٹ کمیونٹی ہے، جو بہت زیادہ پرومیننٹ جرنلسٹ بھی ہم ذاتی طور پر ان کو جانتے ہیں، آرٹسٹس کے بارے میں بھی ہے،
تو وہ لوگ تو ہرگز بارڈر کراس کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو انسانی ہمدردی کے نتیجے میں ایسے جو نمایاں لوگ ہیں, جو آرٹسٹ ہے, جو صحافی ہے, جو انجینئر ہے, جو وہاں کے پرومیننٹ لوگ رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسی الگ سی کوئی پالیسی اسائلمس کی بن سکتی ہے, یا ان کو کوئی رعایت مل سکتی ہے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں وی آر ناٹ اے کروئل اسٹیٹ. ہم کوئی ہیٹڈ نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ظالم تھوڑی, تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اچھا, یہ ایک اس میں ایک بگٹی صاحب ایک تنقید آپ پہ یہ ہوتی ہے آپ کی, چونکہ آپ بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں, کہ یہ نگران حکومت جو ہے یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ایک ڈیسیجن لیا اور اس پہ عمل کیا ہے, اور اتنے مطلب 1.7 یا 2 ملین تک جو انلیگل افغان ہے یا امیگرینٹس ہیں ان کو نکالنے کا. تو اگر یہ جو اب تو چونکہ آپ نگران چند مہینوں کے لیے ہے, حکومت ہے ان کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آپ کے لیے ایک کوشچن مارک رہے گا, آپ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہے, یا اگر حکومت آگے کسی اور کی حکومت ہے اور انہوں نے اس کو ریورس کر دیے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جی یہ کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آئین کے تحت آیا ہے. ایک آئینی طریقے سے ہم نے اوتھ لیا ہے, اور اس اوتھ میں میں نے لیا ہے کہ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے دوں گا. تو کوئی بھی غیر قانونی کام ہوگا وہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, آنے والے اپنا فیصلہ خود کریں گے. یہ بہترین فیصلہ ہے, آنے والے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک شکایت جو ہے سیفران منسٹری سے, جو ذمہ دار منسٹری ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کا ان کی لزان اور کوارڈینیشن UNHCR جیسے اداروں کے ساتھ ہوتی رہی. ابھی ان کا کردار نہ ہونے کے برابر رہا ہے. UNHCR سے, ان کے حکام سے جب ہماری بات ہوتی ہے, ان کو بھی پاکستان سے کچھ شکایات ہے. گوچہ آپ بالکل واضح ہے آپ کا موقف کہ POR رکھنے والے اور رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن پھر بھی سیفران منسٹری کو مزید انوالو کرنا اور ان لوگوں کو میکسیمم زیادہ یوٹیلائز کرنا یہ کتنا ضروری ہے. اور دوسرا جو آپ ویزا کی بات کر رہے ہیں, تو جب کابل ایمبیسی میں ہماری بات ہوتی ہے تو اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ویزا اپلیکیشنز کی پینڈنسی ہے. اور جب یہ دوسرا سلسلہ جب جائے گا, جب افغان مہاجرین واپس ہو رہے اور وہ لیگل ویسے آئیں گے, تو کیا ویزا کے عمل میں افغانیوں کے لیے کوئی بہتری لائی جائے گی کہ نہیں؟ اسی طرح یہ پینڈنسی اور جس طرح لین دین اور پیسوں کے الزامات بھی لگتے ہیں کچھ پاکستانی حکام پہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں, تو ماضی میں ان دو موضوعات کو کس طرح دیکھا جائے گا مستقبل میں؟ دیکھیں, ایک تو جہاں تک آپ نے سیفران اور UNHCR کی بات کی ہے, دیکھیں وہ تو مہاجرین کو ہینڈل کر رہے ہیں, ہم تو مہاجرین کو کچھ نہیں کہہ رہے. ایک مہاجر سٹیٹس کا آدمی بھی اس سٹیج میں لیٹر آن یہ ٹائم آنا ہے, لیٹر آن یہ ٹائم آئے گا کہ افغان مہاجرین کو بھی واپس جانا پڑے گا اپنے ملک میں, کیونکہ اب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہے. اس وقت یقیناً UNHCR بھی انوالو ہوگی, سیفران بھی انوالو ہوگی. UNHCR نے تو ویسے بھی مہاجرین کو آن کرنے سے انکار کیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے, آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے. تو ہم تو انلیگل ایلینز کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, اور انلیگل ایلینز کے لیے سیفران یا UNHCR ہماری تو اسٹیٹ کی ایک سنرجی کے ساتھ کر رہے ہیں. سیفران بھی ہماری منسٹری ہے, ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ. اچھا, اور ویزا جو افغانیوں کے لیے ویزے کے مسئلے ہیں, آلریڈی پینڈنسی بہت زیادہ, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سر. جی, ویزا یہ ایک سیریس ایشو ہے, یہ ایک سیریس ایشو ہے. پینڈنسی دنیا میں صرف ہمارا ملک میں نہیں ہے. آج امریکن ویزاز کے لیے بھی پینڈنسی ہے, اٹلی کے لیے بھی ہے, فرانس کے لیے بھی ہے, سو اینڈ سو آن. لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ ویزاز اور لیگل چینلز جو ہیں ان کو امپروو کریں گے. مفتی صاحب, آپ وزیر داخلہ, آپ سے بھی کچھ جو یہاں پہ ایمبیسیز ہے ان کے سفیروں نے ملاقاتیں کی ہے, انہوں نے کیا آپ سے ریلیف مانگا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو افغان امیگرینٹس ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو مختلف ممالک کے لیے انہوں نے افغانستان میں کام کیا, یا کچھ NGOs کے لیے انہوں نے کام کیا. کیا انہوں نے, اور ان کا وہ ابھی تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جن کی وجہ سے ان کو ویزے نہیں ملے, خاص طور پر یہ جو طالبان ٹیک اوور کے بعد یہاں پہ آئے پاکستان میں, تو اس حوالے سے انہوں نے ایک تو کتنے ممالک نے رابطہ کیا, انہوں نے کچھ یہ بتایا کہ کوئی اگر آپ ایکسٹینڈ کر دیں یا ان کو جن لوگوں کو وہ لے جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی ریلیف دے؟
دیکھیے ان کے لیے تو 31 دسمبر ڈیڈ لائن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو 31 دسمبر کے بعد وہ الیگل ڈکلیئر ہوں گے وہ 31 دسمبر سے پہلے لے جائیں. ہم سے جو سفرا ملاقات کے لیے آتے ہیں ان سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ جی 31 دسمبر از یور ڈیڈ لائن. اور اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے سینسٹیو ہیں اپنے لاز کے حوالے سے کہ 2 سال ہو گئے وہ ان کو ریپیٹریٹ نہیں کر سکے. لیکن ہمارے اس میں اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں ہمارے ملک میں یہ لیگل لوگ پھرتے رہیں. وہ اپنے لیگل سٹیٹس جن کو دیا ان کی پارلیمنٹس نے ان کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو لے کر آئیں, ادھر بھی وہ اتنے ریلیکٹنٹ ہیں. تو ہم نے 31 دسمبر کی دی ہوئی اور ہم ان کو ٹرانزیشن فیز میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جی میر صاحب, افغان مہاجرین یا جو پناہ گزین ہیں ان سے ہٹ کے ایک دوسرا جو اہم معاملہ آج ہوا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا دن ڈیسائیڈ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. گوچہ ابھی اس کا نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا ہے لیکن جو میڈیا سے خبریں آئی ہے اور کل شاید سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن یہ تاریخ کے بارے میں اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دے گی. آپ جو ہے حکومت کا حصہ ہے, حکومت تیار ہے اگر 8 فروری کو آرڈر آتا ہے, ختمی آرڈر یہ فائنل ہو جاتا ہے تو کنڈکٹ کرانے کے لیے زیادہ ذمہ داری, چونکہ وزارت داخلہ کو بھی بہت زیادہ سیکیورٹی کی فراہمی اور بہت ساری چیزوں میں انوالو ہونا پڑتا ہے, تو آپ کی حکومت تیار ہوگی 8 فروری کا جو ڈیٹ ہے آپ کو مناسب ڈیٹ لگ رہا ہے؟ جی دیکھیں بالکل حکومت تیار ہوگی اور حکومت نے اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو, جو ان کا حکم ہوگا اس کے مطابق کریں گے. فروری میں بس ایک ایشو ہمیں لاجسٹکلی آئے گا کیونکہ کچھ ضلعوں میں موسم بڑا ایکسٹریم کا ہوگا, ادھر تھوڑے سے ایشوز ہوں گے. باقی ادروائز ہم بالکل تیار ہیں, ہم ان کو اسسٹ کریں گے. انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ڈیٹ ہے اور کب ہوں گے الیکشنز. یہ نگران سیٹ اپ پہ صدر پاکستان نے پچھلے دنوں براہ راست الزام لگایا تھا کہ نگران حکومت جو ہے لوگوں کو اٹھوا کے پریس کانفرنس کروا کے ان کے ایمان بدلنے کی جو ساری رسپانسبلٹی آپ کے سر پہ یعنی آپ کی حکومت کے سر پہ ڈالی گئی. صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کے, ملک کے سب سے بڑے آئینی ادارے پہ بھی فائز ہے. یہ جو بہت بڑا الزام لگا ہے اس کو دھونا بہت آسان تو نہیں ہوگا آپ جیسے ایک سیاسی ذہن رکھنے والے اور میرٹ پہ کام کرنے والی شخصیت کے لیے. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ کیونکہ صدر صاحب بڑے ہیں میں ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ان کا الزام ہے اور اس الزام میں کوئی سچائی نہیں ہے. ہم نے نہ کسی پر نئی کوئی ایف آئی آر کی ہے, نہ کسی کو ہم نے اٹھایا ہے, اور نہ حکومت. ظاہر ہے 9 مئی کے جن لوگوں نے واقعات کیے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک آرگنائز سازش کی ہے. بہت شکریہ, معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ بگٹی صاحب, آپ نے اتنی مصروفیت میں اتنے شارٹ نوٹس پہ خیبر نیوز کے لیے وقت نکالا, آپ کو بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی مطلب ما په خیال کې ټول موضوعات باندې بگٹی صاحب خبرې وکړې, ډېر کلو او واضح موقف ته خاص کر د افغانستان چې کوم دلته افغانان ایلیګل افغانان لیګلی کېږي د هغې حوالې سره یو دمې طرف ته ځو, بیا راځو په دې باندې خبرې کوو. کتونکو یو دماغ نو دمې نه پس راځو. دې کتونکو پروګرام کې وارې بیا هرکلې نن د سرفراز بگٹی د افغان ناظم امور چې کوم دی شکیب صاحب سره ملاقات شوی او هغې سفارت لخوا چې کوم اعلامیه راغلی کې دا ویلي چېرې موږ ته په خاصه توګه دا ووایي چې دلته خو د خلکو پراپرټیز یو میاشت ډېر کم ټایم دی او دلته خلکو ډېر لږ خلکو سره ډېر لږ ټایم او هغې هغه څیزونه خرڅ نه کړه یا دلته کې چې کم پیسې هغې وړي نو هغې باندې زما په خیال هغې موقف اکه دی چې کوم هغه شروع کې فیصله شوې وه چېرې 50,000 پاکستاني روپۍ وړي چې دې نه سیوا نه شي وړی. سیار صاحب هغې وویل چې دا پالیسیانې لاک پالیسیانې نه دي چې دې کې څه تبدیلي بالکل ممکنه نه ده. دا کم چې ایلیګل امیګرنټس دي د هغې په حوالې سره لاول خو د هغې دغه وینا ده چې ریاست پاکستان غواړي چې څومره د چا سره دستاویز نشته هغه خلک چې کوم دي هغه د دې وطن نه د لاړ شي. د هغې نه پس هغې وایي چې دې کې بلا څیزونه چینج کیدی شي او دا کومه چې تاسو ته کومه مهمه پوښتنه وکړه د پیسو په هکله باندې نو دا خبره هم هغه وایي چې څنګه په ټوله دنیا کې یو طریقه کار دی د بینکینګ په ذریعه باندې د دې لپاره افغانستان تر خو بینکینګ شته دی نه پاکستان سره خو شته که نه پاکستان هغې دلته اکاونټ نشي خلاصولی د هغې دپاره میکانیزم زما خپل معلومات دا دي چونکې هغې خو په یو ذمه دار پوسټ دا چې کوم خلک هغه خاص
توګه باندې هغه خلک چې هغوی سره بالکل څه لکه قانوني اسناد نشته، لکه نو سره آی ډي کارډ شته، قدیم نه هغه سره افغاني دی، هغه اکاونټ نشي خلاصولی. د هغه دپاره خو هغې دپاره هغوی وایي چې چا سره زور زیاتې به نه کېږي او هغوی یو هیلپ لاین هم قایم شوی دی. تاسو ته پته د اسلام آباد د پولیس ته تاسو خبرې د پنجاب د پولیس زه لاول د هغې خبره کوم، دغې کې خو زور زیاتې روان دی، خو که مونږ ځان ته مسلمانان وایي او خصوصي په تیره چې زمونږ د سیمې کم خلک دي پښتانه دي، نو موږ خو همیشه دا دعوم کوو چې مونږ میلمه دوست هم یو، مونږ ایثار پسند هم یو، نو باید چې هغه انډیویجولز، چونکې ریاست خو اتنا اخلي که نه، لکه ریاستي ادارې داسې ملکونه هم شته، مونږ لیدلي زمونږ په دې ګاونډ کې داسې ملکونه موجود وو چې دغه شان ایلیګل امیګرنټ سره د هغې داسې رویه پاتې شوې ده چې هر څه د هغې چې کوم جایدادونه و، د هغې چې کوم املاک سو، د هغې کاروبارونه به حق سرکار هغې ضبط کړي دي. زمونږ په مشرق کې هم، زمونږ په مغرب کې هم، او زمونږ دی خو په میډل ایسټ کې هم داسې مثالونه موجود دي. پاکستان ریاست چې دی دې ټیم کې دغه د یو غاصب ریاست کردار دې ټیم کې نه ادا کوي. ها دغه خبرې سره بالکل زما اتفاق شته چې په پولیس کې، په نور چې کوم ریلیونټ امیګریشن کوم ادارې دي، په هغې کې د افغانانو سره زور زیاتې روان دی، او په پولیسي سطح باندې هم خلکو تالان جوړ کړی دی، او د افغانانو چې کوم لکه د هغې چې کوم جایدادونه دي املاک دی، هغې ته لکه د پیش ناست دي، او په دې تمه باندې دي چې د کروڑ شی په لاک واخلي. دا خبره سره زما اتفاق شته، خو دې کې پکار چې ریاستي ادارې هغه چمتو شي، څنګه چې دوی وي چې پالیسي دې زر تر زره جوړه کړي، هغې له دې یو مقور کړي چې او ستاسو دا جایداد دی، دا جایداد بدلته په پاکستان کې موجود وي، تاسو لاړ شئ، تاسو له سپیشل یو ویزا درکو، یو بزنس ویزا به درکو. تاسو خبره ټیک ده، تاسو د خبره کې یو ډېره اهمه نقطه دا خبره، هغه مطلب دلته عام خلک هم دا ودي نه، هغه خلک ځینې خلک کېدي شي واپس راشي کال پس، 2 کاله پس، 15 کاله پس، ځینې خلک کېدي شي ډوران شي، دې ته نورو ځایونو ته لاړ شي، یا هغه واپس هلته په افغانستان کې سیټل شي. الله دې وکړي چې د هغې ملک کې حالات نور هم ښه شي چې هغه واپس دلته را نه شي، هغې ته ضرورت پیښ نه شي چې واپس را شي. خو دلته کې د خلکو لکه د دې ځای نه خو هغې چې اوس په تلو کوم دي 40 کاله یا 30 کاله خو تېر کړي، خو چې دا په تلو کې د هغې سره څنګه رویه ده، نو اصل میموریز خو هغې دا وړي، نو چې د کروڑ روپو شی هغه نه په لاک اخلي، او د لاک روپو شی ته نه په 1000 روپۍ اخلي، دا چې او یا بیا دا خو هغه میموریز دي. نه اسلام مني، نه رورولي مني، نه پښتونولي مني، نه ګاونډیتوب مني، نه د پاکستان قانون مني. باید چې افغانان ګوره ډېر یریدلي دي، دا کم چې دې وخت کې روان دي، کم چې څونه به تاسو سره رابطه کړي، بالکل ډېر بې ګناه خلک دي دې کې، لکه ټول کریمینل نه دي، نه ټول نه چې بلکې دې کې دا کم خلک چې دې کې اړوله، زما په نظر باندې څوک هم کریمینل نشته. کم څوک چې په جرایمو کې ملوث دي هغه نه په دغه لار راغلي دي، نه په دغه لار ځي، بالکل ټیک، د هغې سره زما اتفاق دی. خو ګوره په دې په تېر وختونو کې دلته د غټو خلکو سره لکه د ډېر نامور افغانانو سره زور زیاتې شوی دی. د دې املاکو د جایداد خبره کوم، زه د یو خبرې په خپله ګواه یم. پخوانی صدر استاد رباني د هغه د خپلې خولې وینا، دا وخت هم زمونږ د حکومت یو مهم چارواکی چې زمونږ په صوبه کې په یو ښه عهده باندې فایز دی، په هغه باندې ګوتو چته کړی چې د زما نه جایداد او زما املاک چې دی په هغې باندې ناجایزه قبضه کړی. اوس خدای عالم دی، ګینې هغه یو باشره سړی و استاد رباني صاحب چې هغه د سیاستدان سره یو عالم دین هم و، یو هغه به ولې دروغ وي؟ نو ستاسو د خبره کې ډېر وزن دی چې د هغه غوندې خلکو سره داسې کېږي. دی په اسلام آباد کې زما په علم کې داسې خلک شته چې هغه د افغانستان ډېر مخوريز خلک دی، خو جایدادونه او خپل کاروبارونو په حق باندې هغې ډېر زیات پریشان دي، او د هغې سره بالکل هغه اردو کې چې وایي کوډیو کې باو باندې چې ته اخلي، دغه خبره د هغې سره روانه ده. د ریاست پاکستان ذمہ داري جوړیږي چې بالکل لکه صرف په هیلپ لاین په جوړېدو باندې دا مسله نه حل کېږي. بوکټي صاحب خو وایي چې موږ ته د خلک ځان را رسوي، خو افغانان غریبانان چېرته رسېدي شي. دې کې لاول زمونږ دا سیول سوسایټي چې دا زمونږ دا میډیا چې دا زه چې یم ته چې زمونږ ګیر چاپېر چې نور کم زمونږ خلک دي، یاران دي، دوستان دي، هغې ته دا کردار ادا کول پکار دی چې د هغې د مجبورۍ نه فایده مونږ باید اوچته نه کړو، د هغې په زخمونو باندې نورې مالګې مونږ ونه دوړو، او هغې سره که مونږ څه هیلپ نه شو
کولې داغي په کډواله کې داغي په تک کې نو داغي سره د زیاتې باید چې بالکل موږ دغه څه باندې کوي. اصل مسله دا ده چې بوکټي صاحب هم ذکر وکړو، دوه درې ځله ذکر وکړو چې یاره موږ نفرت نه غواړو چې نفرت جوړ شي کنه دي خو نفرت خو جوړ شو لکه سیار صاحب دغه خبره سره ګوره چې په کوم انداز کې لکه ماغي ته بار بار دا پښتنه زمام مستاسو چې وخت تاسو ډیر کم ور کړی دی، دونه زور زیاتې هم شروع کړی دی، سلويخ کال تاسو ایثار او قرباني ور کړه په سلويخ ورځو کې تاسو څنګه هغه سلويخ هم ور نه سلويخ ورځ هم پورا ور نه کړی نو د سلويخ کارو خواري چې دا هغه تاسو په سلويخ ورځو کې ولې په بو باندې وړه د پسین باندې لاو کوي. نو دغه طرف ته څنګه هغه طرف ته کم خلک چې دې ته تیار ناشته چې په دې ور باندې نور تیل واچي په دې ور له نور اغي پوکی ورکی هغه طرف ته خلک شته دې طرف ته هم خلک شته کم چې غیر ملکی لاسونه دي او د پاکستان د ریاست دښمن قوتونه دي اغي به داسې ضرور ایکسپلایټ کوي. او ما چې کومه پښتنو کا چې دراندازي او دهشتګردي تاسو دا ګارانټي راکولې شي چې افغانان لاړ او زمون په وطن باغه به ګل گلزاري او پرامن به او مونږ ته بل کنه د ترخګرې سره یره ترخوي او نه بل دهشتګردي نو لاغي جواب داغه سره نو هغه وی چې نه د دې خو ګارانټي نشته چې مونږ به مکمل دهشتګردي خبره و دغه چې لکاري چې په رد عمل کې کم لکه کم ګامونه پورته شي کم اقدامات شي داغي خامخا بیا رد عمل راځي داغه طرف نه داغي کانسیکوینسز او دلته خو خلک واضحه دا خبره کوي چې را دا اقدام چې کم شوی دی دا قدم چې پورته شوی دی دا فیصله چې دونه تادې کې شوی دی یا دونه لنډ تاریخ ورکړی شوی دی نو دا پر دې عمل کې شوی دی او د عمل موږ ته معلوم هم ده نو دغه ستاسو خبره ډیره سوال خودکش حمله چې دوی یادې دی موږ سره ثبوتونه نشته هغه ثبوتونه په کار چې د یو ډوزیر په شکل کې افغانانو ته ورکړي شي عالمي ادارو ته ورکړي شي د موږ په خپل حکومت باندې بالکل جایز دی په دې باندې تنقید هم پکار دی دا سونه مسله چې جوړه شو دا دونه هر څه خراب شو سونه فیصد تاسو غنئ چې د دې چې موجوده کم عبوري حکومت د افغانستان اغم پوره ذمہ دار دي ځکه پاکستان هغې ته په مختلف وختونو وایي چېرې تاسو ټي ټي پي ستاسو د امیر چې کم دی نه د هغه نه بیعت کړی دی د هغه لاندې دي د هغه د حل د هغه د بیعت تابع دي نو تاسو هغه منې کې دا مسلې موږ ته څونه غنئ چې هغه هم په دې کې پوره ذمہوار دي 100% دا خبره خو بالکل صحیح ده. ګوره امیر یو دی د دې ټول تحریک او د پاکستان د ټي ټي پی چې کم مشر دی هغه په خپل کتاب کې لیکلی او اوس هم هغه وایي چې زما امیر چې کم دی هغه ملا هیبت الله دی هغه په قندهار کې مشته دی. دا خبره نه خو نه طالبان د هغې طرف انکار کوي نه د دې طرف نه انکار کوي. لاول خو مونږ دا ابهام په خپل سوسایټي کې په خپل انټيليجنسیا کې په خپل ریاستي ادارو کې دا ابهام ختمو چې ګینه د پاکستان طالب جدا دی او د افغانستان طالب جدا دی د پاکستان ترخګر جدا دی او د افغان ترخګر خو نه وطن شته نه د هغه مذهب شته نه د هغه قومیت شته ترخګر خو په ټول د اسرائیل چې دی هغه خو افغاني نه یا هغه خو ټي ټي پی نه دی خو چې کوم د هغه اقدامات دي هغه د ترخګر دي هغه د ریاستي سطح باندې هغه ترخګري کوي نو داغه نه چې کومه کرکه څنګه پکار ده نو دغه شان د هر ترخګر نه کرکه پکار ده او د هر افغان نه کرکه نه ده پکار لکه مونږ صرف دا خبره په ګوته کول غواړو او دا غوښتنه کوو چې هر افغان دهشتګرد نه دی هر ماجر چې کم دی هغه ترخګر نه دی داغه نه کرکه نه ده پکار هغه ځان ته رانږدې کول پکار دی. ګوره دا مونږ چې کوم ذکر وکړو او د وزیر داخله صاحب نم دا پوښتنه وکړه کم چې هنرمند دی یعنی فنکار دی یا ګلوکار دی یا ربابي دی یا هغه موسیقار دی هغه به ژوندی هلته هغې پرېږدي صحیح خبره څنګه هم چې د دې سرحد نه د تورخم نه وراوړي یا د سپین بولدک نه وراوړي او چې کوم پرامننټ دي چې کوم موږ پیژنو ځکه یې نومونه نه اخلو چې هغې ته به نوره مسلې جوړې شي که نه نو هغه بس داغه ژوند ته هلته څونه خطر دی. بیا زمونږ چې جرنلستان چې زمونږ ستاسو سره دلته ملاقاتونه کېږي چې زمونږ وروڼه خویندې دي هغه چې کوم نمایه خلک دي او هلته پیژنګلو خلک دي په تېر وختونو کې هغوی په نړیواله ادارو کې کارونه کړي دي او هغوی لیکل کړي دي د طالبانو خلاف او د طالبانو د بعضې اقداماتو خلاف په تېر وختونو کې او په موجوده وختونو کې
هغه خلک په هلته څه کوي، هلته به ژوند څنګه تېروي. او دا شی کو ما او تا سره وشي، زه ته کو مونږ خپل زمونږ بلا جرنلستان ملګري د اسایم دپاره په یورپ کې او په نورو وطنونو کې میشته نه دي، خو هغې کډه ور په سر کې واپس یې راولېږي. زمونږ ډوال سټینډرډ دی که نه، خبره یو کوو دغه بله کوو، یو بریک اخلي او دمې طرف ته ځو، زما په خیره نه پس راځو، کتونکو اخلي او وړه شانتې دمې نه پس راځو، زموږ چې کوم راتلونکي موضوع د هغې باندې خبرې اترې کوو. جی کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې دویمه هم زمونږ چې کوم موضوع ده چې کوم سرفراز بگټي سره مونږ دې نه وړاندې خبرې کولې، هغه به هم د هغه رایې واغېسته او هغه د پاکستان کې عام انتخابات د الیکشن کمیشن لخوا هم د هغه رایې واغېسته او هغه د پاکستان کې عام انتخابات د الیکشن کمیشن لخوا په باقاعده توګه اوس تاریخ اناؤنس کو صدر سے، چونکې الیکشن کمیشن او د صدر ترمنځ یو تنازع وه کوم چې سپریم کورټ حل کړه. نن سپریم کورټ کې چې الیکشن کمیشن کوم تاریخ ورکړ هغه د راتلونکي کال 12 فروری وه. نن چې هغې بیا او ورسره ورته دا هدایت هم وکړو چې یاره الیکشن کمیشن دې لړ شي، هغه د په نن ورځ کې د صدر سره کیني او هغې نه دې تپوس وکړي چې یاره په کوم تاریخ باندې د هغه اتفاق کي، د هغې حوالې سره بیا ووایي چې موږ ته په سپریم کورټ کې رپورټ راکړي سباله. نن الیکشن کمیشن ډیلیګیشن د چیف الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې ورسره اټارني جنرل هم هغې لړل صدر سره ملاقات وکړو. په هغه ملاقات کې هغې په دې خبره اتفاق وکړو چې په 8 فروری باندې په 2024 کې راتلونکي کال په پاکستان کې عام انتخابات دي. رشید صاحب ډېره غټه خبره او ډېر انتظار ورته خلکو وکړو. زاهد خان لالا را سره موجود دی د NP. بالکل زه هم چې لاول په هغه باندې تاسو دا پوښتنه هم ته وکړې او د سینیټر صاحب نه به بالکل مونږ ځان پوه یم کو چې دا څونه مهمه خبره ده. که ستاسو اجازه سینیټر صاحب دا راته ووایه 8 فروری الیکشن کمیشن تاریخ تجویز کو، ستاسو غوښتنه هم وه چې انتخابات دې زر تر زره وشي، نو زه هغه 90 ورځې نه ورځې یو څو ورځې اوړي، خو بیا هم زه تاریخ خو اناؤنس شو، دا عوامي نیشنل پارټۍ د اناؤنسمنٹ تک مونږ سو فار کو سبا د عدالت هم دغه تاریخ ومنو، نو عوامي نیشنل پارټۍ په دې هکله باندې څه موقف لري؟ ګوره جي ظاهره خبره دي ډېره درو صاحب، دا اوس هم چې اعلان وکړو ډېره ښه خبره ده. مونږ خو د نوې ورځو والا خلک یو، مونږ چې همیشه دپاره 2 ځله مونږ الیکشن کمیشن ته میلاو شوي، زمونږ وفد میلاو شوي ده، په دواړو کې مونږ دغه مطالبه کړې وه. دا چې کله تاسو دوی په اول دا کې وي چې زمونږ اعتراض نشته، مونږ خو دې ته ویلکم کوو. مونږ 2 خبرې کولې، مونږ دا وی چې دا مخکې د الیکشن کمیشن مونږ سره ویل ټول چې کم پولیټیکل پارټیز وي راغونډې کړې او میټینګ وشو، نو هغې کې دوی 28 جنوري ورکړه چې 28 جنوري پورې ورکړو. او د دې نه مخکې مونږ په هغې سوال کړی چې دا تاسو ولې ډیلی کوئ، نو هغې یو دا اصلاح دا کړه چې چونکې CCI میټینګ شوی دی او په میټینګ کې د CCI د مردمشماري دغه شوي ده، نو مونږ ته به دوباره الکبندیانې کولي. نو مونږ ورته وایي چې الکبندیانې خو ته هله به کېږي چې دې کې تاسو زیاتې او کمې کوئ، نو هغه خو کولی نه شي وایي چې اسمبلي شته نه. د هغې جواب د هغې څه نه و، خو هغې وایي چې نه دا د عین تقاضا ده. زمونږ اوس خدشات چې دي که نه، زما چې کوم مونږ هغه ورځ دوی سره خبره کړو او مونږ به سره میلاو شو، نو ما ته دا سوال وکړو چې دا تاسو په حلقه بندو کې چې زړې حلقه بندۍ وي، دا تاسو داسې ګډې وډې کړي چې په دې نه به یو دومره بلډر دغه کولاو شي چې سبا به تاسو ته بلا درخواستونه راشي، نو اوس په سبا پته ولګي چې څومره خلکو اعتراضونه راوړي. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې که فرض که کم د دې نه مطمئن نه وي، نو شافي صاحب تاسو علم دی چې کم سړی مطمئن نه وي، خو بیا بل عدالت ته ځي که نه، بیا های کورټ ته به ځي. نو چې های کورټ ته ځي او های کورټ نه ما سړی مطمئن نه وي، نو هغه بیا سپریم کورټ ته ځي. نو زمونږ دا خدشات چې داسې نه چې بیا دا ووایي چې چونکې حالات داسې دي او سپریم کورټ ته دا وایي چې چونکې مونږ خو الیکشن ته تیار یو، مونږ کول غواړو، خو خلک په عدالتونو کې. نو آیا عدالتونه به بلډوزر چلی او کنه عدالتونه به د خلکو لکه سینیټر صاحب زمونږ دا کتونکي مونږ چې کوم عام سینس واغستو کیدای شي کتونکي هم دا سینس اخیستي، ستاسو ته اوس هم شک شبه ښکاري چې دا انتخابات ګوندې کېږي نه په دې فروری په 8 نیټه باندې؟ خدای دې کړي چې داسې نه وي، خو کوي خو خامخا په دې چې چونکې د بار ډېر غټ پرشر دی. مونږ هغه ورځ چې دوی کوم ول مونږ خبره کوله د دې سره نه کول، نو د بار دنیا ډېر غټ پرشر دی. هغې وایي چې کېدای شي چې د دوی دا نه وه چې دوی الیکشن ته لاړ وی، یعنې
کله تاسو ګورئ چې دغه تیر حکومت چې کوم 2 ورځې مخکې د سی سی آی میټینګ راوغوښتو هغې پکې دا سینسز والا نه سینسز والا دغه پاس کو نو د هغې مطلب دا شو چې دا الیکشن لکه خو د 90 ورځې خو پخوا پوره شوي دي که فرض کړه دې الیکشن کمیشن دغه هغه ټیم باندې زموږ خبره منو دی چې موږ ورته وی چې تاسو پکې په دې زړو کنسټیټنسیز باندې وکړئ دا رد بدل پکې مو کوی د دین او بیا تاسو مسله جوړ شي نو یو خو پاغه 2 میاشتې د شي تیری کړې بیا به وسو یو میاشت په دیو په دا کې اپریل ناوري چې اپریل نو دی واوري کم دی ومني هټی شو چې کم دی ونه مني نو خلک کا څوک مطمئن نه خو به هاي کورټ ته نو موږ دغه خدشه لرو موږ چې نه په اخره کې داسې بیا ونه کی چې چون کې دي حالات داسې دي او د دې حالات په وجه باندې موږ نور د موږ خدا ویلکم کو موږ خدا ګوره د ملک نن د ملک ولال دی چلیږي نه و چې پارلیمنت ستانه نشته یو جمهوریت حکومت نشته منتخب حکومت نشته دنیا چې ساتره خبره کوي په سبا کوي دا چې کم راغلی یا کېرټیکر کې ولې دا خو 3 میاشتې په راغلی هغه مزه کوي لګاري زمونږ کاکړ سره کې د جاز نه خپل د کړی چې بل جاز ته خطلې دا د کارخونه نه کنه چې د خپل یونین کونسل وګټي ته ومنم بالکل د خبره د پنجاب د چیف منسٹر چې زه تاسو ته چې خپل یونین کونسل کې الیکشن وکړ کنه چې پته ته ولګي صحیح خبره ده تختې لګي او کله هسپتالونو ته رواني او کله ست رواني ني دا په پاکستان په تاریخ کې مانی وی دغه کې ټیکر ولدو چې هغه داسې غړي چې هغه حکمرانان دي پاکستان کې نوې نوې کیږي سېنیټر سے دره تو ہے چې دا الیکشن کمیشن او هغه سپریم کورټ خو ظاهر سپریم کورټ فورس کا او هغه ته وی چې تاسو لړ صدر سره ملو شي بیا تاریخ ورکې ناغي نه پس هغه تاریخ ورک کني ډیر تاسو ورته وې پیپلز پارټي هم ډیر چغي واله پی ټی آی هم ډیر چغي واله خو هغه نیټه نه ورکول تاریخ نه ورکو نو داغې نه داسې لګیده چې لکه هغه په خپل انټرسټډ نو کله به سبانه کول کله به سبانه کول خو نو داسې الیکشن کمیشن په نگرانی کې چې کوم انتخابات وشي نو سېنټر سے هغه بسی بیا لکه هغه خو بیا هغه خو بم غټ کوېسچنبل انتخاباتي کې تاسو څنګه غنئ دی حواله یاره جی که تاسو وګورئ په 2013 کې چې کوم الیکشن کمیشن ناسو کوم الیکشن یې کړو نو هغه صحیح وو زمونږ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر خو حکیم الله وو تاسو ته یاد دي کنه بالکل شهیدانو جنازې کوته ول خلک لګاو جلسې کولې بیا په 2018 کې چې کوم الیکشن وشو دا هغه خو هغه ټول ریکارډونه مات کړه نو موږ کدا وایو چې دا په صحیح نه کیږي دا به کې یا من منو نو دا شی بیا کینا موږ وایو چې شی خو راشي کنه ان 2018 کې موږ وناو نو هغه د ځان باندې زبردستی راوسته موږ چې زیات په ملک دا پروسس روان یو چلیږي په 2013 کې چې کوم موږ سره وشو موږ هغه الیکشن ونو او په دې ونو چې دا پروسس په کار چې دا و چلیږي نو موږ سیاسي خلک جمهوریت خلک آئینی خلک نو موږ د دې خبر کو نه ځینې پارټي دا وایي خو خبره داسې ده چې دا کم الیکشن شوی په دې کې کم یو باندې خلک خوشاله پاتې شوی دي چې په دې به خبر کیږي خبره داسې ده چې هر رنګ چې د په کار کې الیکشن وشي او خبر هم دغه دا چې زیات نه زیات کوشش پکار دی چې داسې الیکشن وشي چې اعتراضات پې نه خو بدقسمتي ده زموږ په عمل کې چې دلته کلم کېږي نو بس سینټر صاحب ستاسو په سیاست باندې ډېر ژور نظر لرئ یو خو دا دي چې دا یو خبره ډېر کېږي دا لیول پلینګ فیلډ دا تاسو ته ښکاري په دې راتلونکي الیکشن کې او بله د خیبر پښتونخوا زموږ د صوبې نه شپږ سیټونه دوی په دې حلقه بندو کې د قومي اسمبلی نه لرې کړه دا غونډه چې کومه قبایلي سیمه چې په پښتونخوا کې مات شوې وه نو هغه خو الټه مونږ ته نقصان د هغې په قومي سطح باندې مونږ ته دغه کېږي آلریډي د خیبر پښتونخوا بلا مسایل دي زموږ د پښتونخوا هغه دغه حقله باندې د عوامي نیشنل پارټۍ څه موقف دی دا سیټونه چې هلته کم شوي د قومي اسمبلی او تاسو ته ښکاري دا نواز شریف چې کوم په دوم دام سره راوستی دی نو دا لیول پلینګ فیلډ یا شفاف انتخاباتو دا سیناریو تاسو ته ښکاري ستاسو مشران په نواز لیول پلین پیل چې دی کنه دا خو صرف خبره ده په ملک دا مونږ ته خو د ټول نه غټه مسله د شبګردي تاسو ته پته ده کنه نو مونږ ته میدان اړو خالی نه خو دویمه خبره چې تاسو وکړه بالکل مونږ چې څنګه د الیکشن کمیشن سره اول زمونږ په دې وخت مونږ لاړو ملاو شو مونږ ته دا وی زموږ په تحفظات کې تاسو په هغه باندې مردشماري مانی او چون کې مردشماري دې سره کار نشته په هغه مونږ دغه مردشماري خو سره منو نو چې دا کوم شي وي دا کوم سنسي چې شي دي تاسو ګورئ چې زموږ په صوبه کې یعنی د پښتنو یو بچم نه پیدا شوی په وکاله کې د 2017 پورې ماته یو کس وکړه
دغه شپږ نیم کروڑ دا څلور نیم کروڑه مخکې مو څلور نیم کروڑه موږ نن هم یو. یعنی دا ما نوي اصلاح واورېده چې په پښتنو کې بچي نه پیدا شي. یعنی هلته کې پاپولیشن نه زیات شوی. نو زموږ سره خو ډېره سره زیاتې ده. موږ خو عوامي نسل پارټۍ خو دغه سینسس په هغه ټیم مسترد کړلی چې دا موږ نه منو. وایي چې دا غلط دي. یو او یو داسې ده چې په قبایي خلکو کې دي کمرو باندې به لیکل کړي. هلته خلک بار راغلی دی. یا په پنجاب کې پراته دي غریبانان، یا په پېښور کې پراته دي، یا په بل ځای کې پراته دي. هلته حالات نن ټیک دي. صحیح حالات او ټیک هلته کې نه دي. دغه چې تاسو موږ قبایي سیمې ته موږ د دې لپاره کولی چې موږ چې دې کې د حکومت ریټ لا چې دا حالات هلته ښه شي او کنټرول شي. نو هلته خو ښه وران شو، جوړ حالات نور وران دي. او د هغې په وجه باندې نن چې په سینسس کم وشو نو زموږ ته نقصان، موږ ته خو زموږ صوبې ته خو په دې نوي سینسس کې خو د ټول نه غټ نقصان موږ ته دی. د سی سی آی په میټینګ کې چې کله تقسیم کېږي دغه نو هغې کې به زموږ حصه کمیږي، د سیټونو حصه هم کمه شوه. نو دغه باندې خو ایم پی په اوله ورځ اواز کړی به دغه زموږ سات تحفظات دي او به موږ دغه سینسس د سره منو نه چې دا کم دی په 2017 کې کړي. صحیح ده، ډېره مهرباني. 2023 کې کړي، 2017 او 2023 کې زموږ کې څوک پیدا شوی نه دی. صحیح، ډېره مننه جی سینیټر زاهد خان صاحب د ایم پی موقف چې کوم دی هغه موږ له راکوټ ټایم را سره تقریبا ختم دی. خو لکه انتخابات به وشي زه بیا ګورم د هر پروګرام کې تقریبا دا خبره کوم. الیکشن کمیشن وې، سپریم کورټ وې. نن ورته سپریم کورټ چیف جسټس صاحب الیکشن کمیشن راوغوښته لکه د هغې نماینده چې کوم وکیلو او هغه ته یې وویل چې کوم تاریخ راکې هغه باندې به بیا انتخابات کې لکه د صدر سره که ودې نه که داسې دي د کاڼي کرښه دوو صوبو کې چې نه دی شوی د هغې تپوس نه نه هغه خو وایي چې خو د چیف جسټس بدل و که نه هغه وایي چې بیا ګوره که دې کې مسله نه وه دا زاهد خان صاحب دا خبر هم تاسو واورېده او دغه پوښتنه موږ د وزیر داخله نه مو کړه. موسم به وایي ټیک نه وي. نو هغه کم موسم لکه هغه یو خو قدرتي موسم هم کیدی شي او یو سیاسي او دا کم چې یو حالات روان دي هغه موسم هم کیدی شي. او یو خبره خو حقیقت دا ده چې کوم شمالي پښتونخوا ده زمونږ په سیمه کې د خیبر پښتونخوا خبره کوم چې کوم د شمال ضلعي دي د دیر کوستان د ملکن ډیویژن او دلته د کورم ایجنسي او د اورکزی ایجنسي او د خیبر ایجنسي اپر علاقې دلته ایکسټریم ویدر پرابلم شته. په یو 100 ډسټرکټس کې تقریبا هغه 14-15 ډسټرکټس جوړیږي بلکې د کوستان او په بټګرام او په دې هزاره کې هم شته. دغه یو مسله ده خو دغه مسله ماته نه ښکاري. دا مسله بله ده. دا بوکټي صاحب چې کوم طرف ته اشاره کوي او د این پی چې کوم دا اعتراضات دي نو رو دا خبره به ګرمیږي او څنګه چې شپږ نشسته زموږ د صوبې نه کټ شوي دي دغه شان نور اعتراضات به کېږي. الیکشن کمیشن سره به اعتراضات جمع کېږي. څوک په های کورټ ته ځي، څوک په سپریم کورټ ته ځي او په دې کې هر قسمه فیصلې راتلی شي. نو چې څو پورې بکسي ښودې شوي نه او دا ووټ مو پکې ورغورځولي نه نو هغې پورې دا ابهام موجود دی. دا حالات دونه لکه پیچیده شوي دي. ډېره مننه رشید صاحب. دا پښتو دغه دی د ګنجې واده دی که نه لکه د یقین مې نشي. صحیح. کتونکو دا زموږ د دې هفتې خپرونه تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.